خان چې پرس که خاروم ور دی کنه نو هغه به مو ورګاو سنی حالاتو د لپاره عمران خان د ملک د لپاره سیټ دی عوام دا غواړي چې یاره او بیا په دې صوبه کې د عمران خان حکومت راشي واحد یو پارټي د عوامي نېشنل پارټي کاغه امیر حیدر خان ودی دی صرف او صرف د خاورې د بوسا غو کړه بل څه نه کړ ما خپل مول اپریشن کړه د عمران خان په کډ مولا کړه دی خپل رول می کړه د عمران خان په کډ مولا کړه دی تاریخ انصاف د پارټي نه زیات مطمئن یم جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زغو پران الله مو قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته را چې زمونږ د ملک پاکستان چې کوم سیاسي صورتحال له نو یقینا هغه نن سبا ډېر د ګمبیر صورتحال سره چې هغه مخ ته په دغه حق نن د سوات د ولس رای هم معلومو چې د سوات ولس څه ویل غواړي دې صورت کې دوی د چا مرګرتیا بیا کوي پروګرام په مخ وړاندې بوزو تاسو یې چېرته مزئ زموږ سره اوسئ نه پی ډي ایم سپورټ کوم او نه پی ډي اي خو بدترین دغه عمران خان و بدترین حکومت په دې دغه کې په دې لس کاله کې چې د صوبې په کومه تباہي ته رسولې ده څومره قرضداري کړې ده څومره کرپشن شوی دی او زه خدایم چې د عمران او دغه د پارټۍ د خدای سټه وباسي مرګتیا خو د عمران خان سره ده ځکه چې وسنی حالاتو د لپاره عمران خان د ملک د لپاره سیټ دی د پی ډي ایم دی حکومت ته کومه وګورو د نگران سیټ اپ ته په دې کې خو د مهنګای انتها ده کته د اوبو بیلونو ته وګورئ کته د بجلی بیل ته وګورئ کته د ګیس بیلونو ته وګورئ د خلکو ملاګانې ماتې کړې دې مهنګای او دې ګرانۍ خو د خلکو هغه ټینشن او هغه څه دومره بړاو کړي دي چې یاره خلکو چاته پته هم نه لګي چې یاره سهار کېږي او ماښام کېږي کله پی ټي آی سره مې دی پی ټي آی دا ستاره چا یاره زه خو نه پی ټي آی سپورټ کوم صرف او صرف خپل خاور او خپل اختیار ان پی دا ته وایي تاسو چې د خاورې خبره وکړه دې خاورې لپاره نن سبا په سیاست کې څوک لګیا دي او بالکل به کې لګیا دي ګوره سیاست کې په سیاست کې کاول د ټول ناول د سوچ وکړي کنه خپل خبره به د خپل خاورې کوو د کې بي کې به کوو د کې بي کې کې نه عمران خان ته پوس کړي نه بل څه کړي ټیک شو واحد یو پارټي د عوامي نېشنل پارټي کاغه امیر حیدر خان ودی دی کاغه امیر خان دی کاغه بچا خان دی صرف او صرف د خاورې ته پوس غو کړي بل څه نه کړي کومه پورې پاکستان تعلق ته پاکستان سیاست کې دا باونډډ سیاست ته باونډډ دی ته وایي چې هغه د یو خاص پرسنالټي یا د یو خاص ګرو دغه تابع دي ته باونډډ سیاست وایي کچېرې په دې ملک کې لکه د انډیا غونډه کې یو آزاد سټیټ وي یو آزاد سیاست وي نو موږ هم د انډیا په شان ډېر مخکې تلو خو چونکې دلته باونډډ دی یو خاص دایرې دننه به ته لکه چلېږي د هغې نه چا خوښ یا دې خوښ بیا به لکه ته خپل سیاست نشي کولی یا د پارټیانې چې په کوم طریقه باندې راځي نو په دې باندې هر سړی پوه دی چې دا په کوم طریقه راځي او په کوم لیول باندې دا جوړیږي او بیا دا په کوم لیول باندې د څه مقصد دپاره راشي هغه مقصد د هغو یا پوره شي یا پوره نه شي د هغې نه وروسته چې څنګه جوړ شي هم دغه شانتې وړاندې شي یاره الله دې خیر کړي موږ ووایو چې عمران خان ته الله پاک خیر کړي ځکه چې لکه زموږ دپاره خو ښه په دې دی چې لکه ما زه په خپله باندې غریب سړی یم یو عاجزه نو لکه نن سبا چې دی که نه چې معمولي غونته بیماري د باندې راله که نه نو ته دې په لاک روپۍ نشي خلاصېدی او موږ چې یو نو موږ نه لاک زور لرلی شو نه د 1,000 زور لرلی نه د 100 زور لرلی شو ما خپل مول اپریشن کړی دی د عمران خان په کډ مولا کړی دی خپل رول مې کړی د عمران خان په کډ مولا کړی دی نو زما خو لکه په خپل ځاني باندې الله پاک ته د خیر کې عمران خان پر روان انتخاباتو کې به ووټ چاله ورکړي پر روانو کې چې دی نو د عمران خان دی تر د مرګه پورې د عمران خان دی یاره عمران خان پکار دی جی اختیار چا سره کې اسی بھائی حالات خو ډېر خراب روان دي او د ټولو پارټیانو سره زما تعلق شته لکه هرې پارټۍ نه موږ خپل مقداري ووټ ورکړی دی خو د تحریک انصاف د پارټۍ نه زه زیات مطمئن یم لکه مطمئنه تې به دی ما که د سیاحت کارت ته سوچ وکړي نو سیاحت کارت ډېرو خلکو له لاس ورکړی د هر انسان د زړه هغه مراد یې پوره کړی زما یو ماشوم د دې لوی اختر نه بعد پات شو او په هغه باندې 18 لک روپۍ د علاج لپاره راتلې زه د صحت کارت اسلام آباد غټ برانچ ته لاړم او هغه 18 لک روپۍ مال راکړې او زما د ماشوم هغه علاج پې وشو مطمئن دی مطمئن نه بالکل مطمئن یم بور حالات دي دا غریب سړی چې دی هغه لپاره ډېر زیات تکلیفات دي او د کم دغه سرمایدار خلک چې دی د هغو لپاره حالات ښه دي ولې غریب ته مزدوري نه میلاویږي او کم عمران خان په حکومت کې چې کم سهولتو عوامو ته یعنی غریبانانو ته هغه نه مخکې راغلی نه اوس راتلی شي اټو دا غورځېږي دا په دغه کې په سیاست کې خدا راځي
دا چې وګورئ دا مونږ عمران خان چې کا پرس کا هر یو تن ورده پرس کا خروم ورده کنه نو هغه به مونږ ورګاو دا مونږ عمران خان ورګا مونږ دوله نو ورګا منان نو ورګا جی قدرمنو کتونکو نو دا د سواد د ولس هغه आवाज او هغه رائے به چې تاسو ته مې خپل کیمرې په شبان درور رسوله یقین ساتم چې تاسو هم د پروګرام نه خوندونه غوښتي تر دې بل پروګرام پورې لاله د کیمرمن اسم خان سره اجازه راکړئ په لوی الله مسپارم د تل پاتې